وی چې یو سړی خپل پلار ته کنزل وکا او بیا دې کسر د پلار نه معافي وغوسته نو پلار دې معاف کو. وی تا ویلو چې دا ډیره خطرناکه خبره ده، نو اوس د دې خطرناک څه مطلب دی؟ نو که پلار معاف کړی خو بیا ټیک ده، او خطرناکه دا ده چې دا حرام دی او حرام ګناه کبیره ده. حرام ګناه کبیره ده او ګناه کبیره بغیر د توبې نه معاف کیږي، او چې د چا حق وي داغه د معاف کول نه. نو یو دغه کسب د پلار نه هم معافي غواړي او د الله نه به هم معافي غواړي. او حرام دا خو کنزل ده، پلار ته او مور ته چې څه خبره وکړي او د هغوی په مخ کې داسې اسویلو کې اوفو کې دا هم حرام دي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. افم موایا، اف موایا. او کوم سیز باره کې چې نهي په قرآن کې راغلی دا ګناه کبیره ده، نو مور او پلار ته اوف ویل چې د هغې زړه ته په ازار رسي دا ګناه کبیره ده. کنزل خو کنزل ده. د کنزل باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام مسلمان ته کنزل بول کول باره کې فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. فسق ہے. فسق و فقه په اصطلاح کې د ګناه کبیره لپاره استعمالي دا د طاعت نه وتل وقتاله کفر او هغه وجل هغه سره جګړه کول دا کفر دی.